الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وسكينة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والطريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، جمعه مبارک ورځ ده د اسلامي میاشتې د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې نن 28 تاریخ دی او د اسلامي کال تقریبا یو ورځ پاتې ده، بله ورځ نه به محرم شروع کېږي، سبا 29 ده او بیا زیات امکان دا دی چې د اتوار د ورځې ده محرم الحرام اولنۍ ورځ به د اسلامي کال اولنۍ ورځ او د 1440 هجری به ختم شي او 1441 هجری به شروع شي. هر موقع باندې الله جل وعلا شانه داسې واقعات را ښکاره کړي چې د هغه په وجه باندې الله جل جلاله زمانه ته هم یو قسم شرافت حاصل شي. وخت ته هغه په دې ورځ باندې پلانګي کار شو، په دې ورځ پلانګي شو، په دې ورځ کې په اسلامي تاریخ کې کوم نظر واچو، په اسلامي تاریخ باندې یو په اسلام کې یو ډېر عظیم واقع شو او باغې په وجه باندې مسلمانانو ته
انتهایی تکلیف هم رسیدلی و هغه صدمه چې وه او هغه واقعه هغه د امیر المؤمنین او خلیفه ثانی دویم خلیفه د نبی علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه ده چې هغه د لوی اختر د میاشتې د ذوالحجې د میاشتې په 28 تاریخ باندې هغه وواری شو او د اسلامي کال اولنۍ ورځ د محرم الحرام په اولنۍ ورځ باندې هغه شهید شو. دا هغه هستي وه چې د چا د اسلام دپاره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې کولې. اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. اللهم أيد الاسلام باحد العمرين. یا الله اسلام ته د اسلام مدد کې د چا په ذریعہ باندې یا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ او یا د عمر بن هشام چې ابو جهل وتوي. یا الله په دې ډول یو ته ایمان نصیب کړي او مطلب دا چې داغه د ایمان په وجه باندې دین ته او اسلام ته تقویت حاصل شي. نبی اسلام په دعا کوله خدای یا ابو جهل ایمان نصیب کړي یا عمر بن الخطاب ته اق دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق الله قبول کړه او هغه ته د اسلام هغه عزت چې او شرافت الله تعالی ورکو هغه مسلمان شو. د نبی اسلام د نبوت د اعلان تقریبا 6 کال دی 46 سال د حضور علیه السلام په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور را روان دی او په دې نیت باندې راوتی دی چې د حضور علیه السلام سر بدنن دورما نن به دا هغه قصه ختمه کوم دا هغه خبره بدنن ختمومه او چې راځي په لاره کې وته وکړ دا کې چې ته په پیغمبر نبی اسلام پسې روانه خوستا اوخه او خور چې مسلمانان شوي دي او دې ځپا هغه پسې خپل خور او خپل اوخه دومره وهي چې هغه له لاګي او بیا هغه دې چې کله راځي دومره متاثر شو بس غسل وکړه مختصر واقع ته مختصر ده کنده دوه واقعه او پاک قضیه باندې او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کلمه ویله مسلمان شو او بیا راځي په نبی علیہ السلام پسې او حضور علیہ السلام په قدمونو کې کینی او د حضور علیہ السلام یو اوچت عاشق اوچت محب د حضور علیہ السلام اوچت صحابي او یار چې هغه جوړیږي او هغه مداغه په وجه الله تعالی اسلام ته دومره تقویت ورکو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه عمر ته چې الله تعالی ول دومره مقام او دومره مرتبه ورکړه چې حضور علیہ السلام او صحابه کرام تر دغه وخت پورې کلمه چې هغه پټوا ښکارا باندې چا کلمه نشو ویلې علی الاعلان دعوت نشو کېده هغه راځي او د مکی معظمه په کوڅو کې چغې وباسي او د لا اله الا الله आवाजونه کوي. هغه عمر دی او بیا داسې مقام ول الله جل جلاله ورکو چې حضور علیه السلام په مختلفو موقعو کې هغه دا خو ښکاره خبره ده اتفاقی چې عمر انت فی الجنه عمرت جنتی عمرت جنتی او کم 10 مبشره چې 10 کسان د نبی اسلام زیره ورکړل ته جنت باغی کې یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عمره ته جنتی. حضور علیه السلام دې پورې فرمایي چې لو زمانه رستو بل پیغمبر ناراضي بل پیغمبر زمانه رستو دنیا ته ناراضي چاره پیغمبري دا وکړن داخل مسلمانانو مشترکه عقیده اجماعي عقیده را چې هغه کافر دی مرتد دی د ایمان نه خارج دی چې د حضور علیه السلام رستو پیغمبري دا وکړه یا یو چې قال خیلی تکو کو چې نه راتلی شي او را بشي او خبره وکړه نو د ایمان نه خلاصيږي. حضور علیه السلام اخیری پیغمبر دی خاتم النبیین هغه من د نبوت دروازه چې هغه بند شو. خو نبی اسلام فرمایي لو کانا فرضی خبره ده کچه د زمانه رستو بل پیغمبر وې نو هغه پیغمبر چې هغه به عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ. زمانه رستو پیغمبر نشته او کفرس کوي نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به پیغمبر. دا دې مقام ول الله جل جلاله عمر فاروق سے باور کو
چې حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي، امام بخاری رحم الله صحیح بخاری شریف کې حدیث ذکر کوي، وی عمره ته چې په کومه لاره باندې روان شي په هغه لاره باندې شیطان نشي راتلی. شیطان چې عمر ویني په بل لاره منډه کوي، یاره عمر صاحب را روان دی په دې لاره. یو پیره حضور علیه الصلوۃ والسلام یو زنانه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یو نظر منله، یو منښت مې کړله، منښت مې دا کړله چې ما دا منښت کړله چې که چېرته الله جل جلاله نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې غزا نه د دې جهاد نه روغ موټ راوست، صحیح سالم راوست، نو زه به تمبل وهم، دوب به وهم. تمبل چې ورته وایي دوب عربۍ کې ورته دوب وایي. حضور علیه الصلوۃ والسلام وایي او پې بې نظرې کې خپل نظر پوره کړه، دا تمبل نظر منلی زه حالانکې د تمبل دا نظر خو صحیح نه دی داسې، ځکه نظر دا هغه څه کېږي چې هغه کې د هغې نه جنس ورته څیز فرض وي، لکه مونځ شو، روژه شوه که نه، یا صدقه شوه، نو زکات دی راغی. نو دا خو نه بهرحال حضور علیه السلام زنانه خوشحالېده، وی زه ته خپل تمبل وواده. زنانه تمبل وال شروع کړو، تمبل وهي. په د حضور علیه السلام تشریف فرمانې په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی، زنانه هغه شانتې خپل تمبل وهي. چې کله زنانه عمر فاروق صاحب ولیدل یو دم تمبل یې پټ کړو، ځان باندې څادر راپور کړو، غلي کېناسته. حضور علیه السلام وایي عمره وستا نه خو چې کوم ځای کې شیطان تعین نو هغه ځای نه هغه بیا تښتي وایي، هغه بیا نشي پاتې کېدی. نو تا چې شیطان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته به لار پرېښوده، په کومه لاره به هغه روان و، شیطان به په بله لاره منډه کوله، په بله لاره به یاره عمر را روان دی، زه په دې لاره باندې نشم تللی. داسې مقام الله جل جلاله هغه له ورکړو. او حضور علیه السلام ورته بار بار د جنت زیری، عمره ته جنتي، ته په جنت کې. یو حدیث کې راځي، امام بخاري رحم الله بخاري شریف کې دا حدیث ذکر کوي، صحیح بخاري شریف. حضور علیه السلام فرمایي جنت ته لاړم، وایي رایت الجنت، جنت مولی جنت ته داخل شوما. پیغمبر علیه السلام ځان نشان دی، ځان نه مخ د حضور درایات ساتي. ګوره زموږ خوب چې کله رښتیا کله دروغي، ډېر کم چې تصیو کې چې اکثر ګډوډ خوبونه د پیغمبر خوب چې هغه وحي ګوره، هغه چې خوب ولید هغه حقیقت ولید، لکه هغه رښتیا خبره جنت ته او حقیقت کې هغه جنت ته تللی، دا رښتیا خبره. حضور علیه السلام په وایي جنت ته لاړم، په جنت کې مې یو ماڼۍ ولیده، قصرا فی الجنه، یو ډېره ښکلې بنګله مې ولیده، ډېره مزیداره. او ومې لیدل چې یوه حوره ده، هغه حوره لګیا ده او اودس کوي، تتوضا. هغه اودس کې ما تپوس وکړو چېرې دا ماڼۍ او دا بنګله د چا دپاره ده؟ وایي ما ته جواب میلاو شو چې دا د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ذکر یې ورته وکړو چې دا د عمر صاحب ده، د عمر فاروق صاحب ده. یاره وایي ما چې داخلېږم ورته، خو چې کله راته عمره ستا غیرت راته یاد شو چې عمر خو ډېر غیرتي دی، یاره وایي دغه دروازې نه واپس شومه، دا دروازې نه واپس شوم، دننه ورته لا نه ړمه. بس عمر فاروق صاحب په ژړا شو، په بکا ژړا یې شروع کړه. او وایي پیدا که ابي زما پلاره مور دې ستا نه قربان شي، زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او علیک اغارو، ولې زه غیرتي یم، خو زه په تا غیرت کومه، زه خو په دې خوشحاله شوی وم چې ستا غوندې هستي زما کور ته ننوتی وی. دا خو د غیرت خبره خو زما لپاره به د فخر خبره وه، د خوشحالۍ خبره وه چې محبوب علیه الصلاة والسلام زما کور ته ننوتی دی، زه په تا باندې غیرت کومه. نو داسې حضور علیه الصلاة والسلام په مختلفو موقعو باندې به نبي علیه الصلاة والسلام یو پیره حدیث مبارکو کې راځي، حضور علیه الصلاة والسلام جومات ته داخل شو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښي طرف ته یو لاس یې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ورکړلی، بل لاس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له ورکړلی، هغې د لاس نیول دی. او بس جومات ته داخل شو. چې جومات ته څنګه داخل شو، حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابو ته وایي هکذا نبعث یوم القیامه، په ورځ د قیامت په دقه شانتې موږ د خپلو قبرونو نه باسو. زما ښي طرف ته به ابوبکر ما به هغه د لاس نه نیولی، زما ګز طرف ته به عمر فاروق ما به دې د لاس نه نیولی، او جنت ته موږ دقه شانتې روان یو. او دا د ورځ د قیامت زموږ هغه کم تصویر چې دی، کم خاکه چې دی، هغه په دې طریقه باندې چې څنګه اوس موږ روان یو دې جومات کې، دقه رنګې به موږ جومات ته ننوځو. بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زما دوه وزیران په اسمان کې دي او دوه وزیران چې دي هغه په ځمکه کې دي. په اسمان کې چې زما کوم دوه وزیران دي، هغه یو وزیر حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام دی. او پاتې شو په ځمکه کې چې زما دوه وزیران دي، نو یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او بل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې دا زما وزیران دي. بهرحال
دوی اوچت مرتبه اوچت مقام ګوره دا غیر مسلم سکالر چې دي هغه هم دا خبره منله چې که چېرته په امت مسلمه کې د مسلمانانو په دې امت کې امت محمدي کې د عمر فاروق په شانتي یو حکمران بل راغلی دی لکه څنګه چې عمر فاروق ته نو په تمامه دنیا به د مسلمانانو حکومت دې کې به چې د غیر مسلمه څوک نه پاتې شوی ځکه شام ته ګوره عراق ته ګوره مصر ته ګوره ایران ته ګوره دا څومره ملکونه چې فتح شوي دي دا ټول د کافرو سره مسلمانانو نه خلاف دا د عمر فاروق په دور کې قبضه شوي دي مسلمانانو چې څومره فتوحات عمر رضی الله عنه په دور کې کومې فتح شوي دي هغه فتح چې دی هغه په بل حکومت 10 کاله د حکومت کړلی او هغه حکومت چې دی نبی اسلام چې کله وفات شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو تقریبا 7 کاله او 15 میاشتې ابوبکر صدیق چې خلیفہ و هغه بیا وفات شو چې هغه کله وفات شو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو خلیفہ کو 10 کال بیا د حکومت کړل په دې 10 کالو کې د حکومت چې مثالی حکومت ته چې دا غي مثال بیا په مقدس مکه په حکومت چانه کړي وسوم زمونږ حکمرانان دي کنه د دغه حکومتو چې د په حکومت کې د جامع اچولې باغی کې باقاعده پاچای وخت امیر المؤمنین دی او پاغي کې بل 115 پیوندونه باندې په جامو کې لګیدلو یو بیر کپڑے چې ولې پای کې سرمنې پیوند لګیدل ټوټه لګیدل و کپڑے نه و چې ګندل سرمنې ټوټه وته ګندل و دومره عاجزانه او کله عام الرماد وتوي سخت سوکړه راغلی و په عربو باندې یری بچړې ری یری مطلب دا چړې دي چې د ارسه باندې سپیره پراتو او اسم نو او دا هغه دور دی چې د سیر اعلام النبلا ذکر کوي امام زاهدی رحم الله مشهور واقعه چې د حضور علیه الصلوۃ والسلام قبر مبارک ته صحابي راغی و یا رسول الله استسق الله لامتك فانهم قد هلكوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت لپاره د باران سوال وکړو امت ته تباہ او هلاک شو امت ته هلاک شو د څوکړې د لاسه باران سوال وکړو د حضور اسلام روضي مبارکه ته راغی او حضور علیه الصلوۃ والسلام فورا اکستا نبی علیه الصلوۃ والسلام په خوب کې ورځي ویلاړ شه عمر فاروق ته فقراه مني السلام عمر سے تدما سلام ہوا ہے نبی علیہ السلام ہوئی عمر فاروق سے تدما سلام ہوا او د سلام لرستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته ہوا زیر ورکا چې انکم مسقون پتا سو باندې باران کیږي خو اے عمر علیک الکیس پتا باندې ګور ډیر محتاط اوسې ډیر زیات احتیاط کوا او پتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې وکس وتراغه چې نبی اسلام را ته په خوب کې راغی د حضور اسلام روزه ته تلو ما او البته نبی اسلام ته دا درخواست کړو چې استسق الله لامتك فانهم قد هلكوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره د باران سوالو کړو هلاک شو تبا شو او نبی اسلام را ته په خوب کې راغی چې عمر ته سلام وایا او زیر ورکه چې پتا سو باران کیږي او دا وته و چې ډیر احتیاط کوو محتاط اوسېګا هغه وی چې کله عمر فاروق سے دا خبر وکړه عمر فاروق سے دومره وجړل یا الله زه د کوم خبرونو عاجز پاغې چې تماونه نشي زه خو خپل وس کوم انتهایی احتیاط په دقه کال باندې عمر فاروق سے پدان باندې دا حرام کړو چې زه به وړي یا غل دا چې زونه دي په ما حرامي دا ورته نه دغه کومه ځکه د دې چې خلک دولګي نه مړ کیږي او چې ته ځان نه دغه کومه وړي او دا استعمال کما نو شپ د زیتون تیل مې راغوښتو دا غي سره زیتون تیل به پاړو وای په دې ګډه کې انتهایی هغه موږ ته کړلاره وای په انتهایی आवाजونه شروع شو هر ټیم به دې ګډه کې دا وته چې سپت زیتون تیلی بل سره نه خامخا ګډه نو وای د خپل ګډه نه داسې دکی ونه ورکړي او خبردار غره باندې نور هر څه حرام کړی دي هیڅ شی نشته چې څو پورې په مسلمانانو باندې پراخینه راغلي نو زبتا ته استشری دا بدنا چوما دومره عمر فاروق رضی الله عنه د ثابت اورن د خلکو په فیصلو کې او ثابت شپه باندې د قشانته ګرځېدو په لارو کوڅو کې او وکړه سمندر په غاړه د دریای فرات په غاړه باندې چې تسبیح د تند نه مرشو سمندر غاړه روبس کې ولینو په زمانه به الله تعالی دا غي تپوس کوي دومره خپل بچی چې هغه ته معمولی خبره باندې ګره دا چې دغه خلاف خبره د شریعت نه خلاف بل دین نه خلاف وي یو کس دا بچی دا خبره کړلا هروی لا تدوب د نبی اسلام خو نو معمولی دا خبره کړلا اوس عمر فاروق سے په دې زمانه سره زندگی پر خبره ونه کوي د حضور اسلام خو ته تاسو ګوري څه شي وي ته دا غو حضور اسلام دغه په خپل نظر باندې ګوري په ټول باندې وسره بیا خبره نه وکړي
انتهایی دومره محتاط او دومره زنانه پسې په تقریر کې پاسېده. په خدای پاک په قرآن کې وایي چې ښځو له څومره مهر مقرروي نو مقرر کا او ته وایې چې زنانو له مهر کم کوي. بس دی وایي زه خپله خبره واپس الم ویل زنانه زمانه ډېره زیاته پوه ده. په بله تقریر کوي په تقریر په منځ کې وایي که تاسو زه پاچا یم ګورئ دا اوسني پاچان ته پسې معمولي خبرې وکړه جیلونه درنه ډک کړي چې تاسو چل سره وکړي چې پته دې بیا نه لګي سر درنه ورک کړي. یاره تا په ده پسې خبرې کړلي عمر فاروق صاحب ګورئ وایي خبردار که چا په عمر کې څه غلطي ولیده نو مخامخ یې ما ته ووایئ زه به د تاسو شکریه ادا کوم. یو اعرابي پسې پاسې باندې چې وایي که ځان دې ټیک کو خلک نه په دې توره به دې ټیک کم وایي په دې الفاظو ورته وایي. هغه څه وایي داسې نه وایي چې زه باچای وخت یم ته به ما پسې دا خبرې کوې. وایي الحمد لله الذي جعل في هذه الامة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. وایي الله شکر دی یا الله شکر دی چې په دې امت کې دې خلک پیدا کو چې د عمر کوګواله په توري باندې سمي د عمر فاروق سي کوګواله په توري سم کې وایي الله شکر دی چې خلک په بشته کنه شکر دی هغه شکر ادا کو د الله تعالی او بس ټیک ته تمام کې غلطي ولې دما دا کوي دا شی الله جل جلاله ولا داسي. خو بهرحال امام بخاری نے مولا بخاری شریف ذکر کوي یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او ابو بکر صدیق سے دے او عمر فاروق سے دے او عثمان غنی رضی الله عنه دے درې صحابه دی یو نبی علیہ السلام د احد غر ته لاړو او د احد غر ته جو احد باندې زلزلہ رااله د احد په غر ته زلزلہ ولې زلزلہ رااله د احد د اخر چې دا په نبی علیہ السلام مینو انتهایی عشق په نبی علیہ السلام وایي بخاری شریف کې بار بار د حدیث راځي وایي دا غر دی خو یحبنا ونحبه دې په موږ مینه موږ په غر باندې مینو په غر باندې د خوشالۍ نه زلزلہ رااله او رفیږي نو نبی اسلام له خپل مبارک راسي رواچ ولا اسبت یا احد احد په ځای ودرېږي ولې راکېږي. فانما عليك نبي یو د باندې پیغمبر ولاړل یو د باندې صدیق ولاړل او بکر صدیق او د باندې شهیدان ولاړل. اوس نبی اسلام دا هغه وخت نه د پیشنګوي ورکړه چیر زما دا دو صحابه چې دا عمر فاروق سے عثمان غنی سے دا شهیدان کیږي په دوه باندې شهیدان ولاړل. بیا یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف حدیث ته حضرت حذیفه رضی الله عنه او عمر فاروق سے تاسو کوي وایي تاسو نبی رسول الله د پیتنو په اړه کې سویل دي هغه کور کې چې کوم پیتنې امتحانات راځي وایي نه کور خبره نه کوم په امت مسلمه کې چې به پیتنې پیدا کیږي کوم فسادونه راځي د دریاب په شان دي پیتنې راځي وایي او عمر ته ولې راغی نه یریږي انما علیک ليس علیک باس ستا پروا ده ستا او د دې پیتنو په منځ کې یو دروازه ده وایي هغه دروازه چې دا هغه دا مطلب ته دا پیتنی تاسو سم شي ویلې نو دوی وته عمر فاروق سی وای دا دروازه به کولاویږي او کنه ماتیږي با یفتح او یکسر هغه ماتیږي با بس دوی چې دا ماته شول دا پیتنی به بیا د قیامت پورې ختم نشي. بیا دا صحابه کرام دا دغه تاسو کوي د دې حذیفه رضی الله عنه وای دا دروازه چې وا عمر فاروق ته چې دا خبره کوي دې په دې پوهیدو هغه د څه وته معلومه ولا که سړی ته چې دراتون کې شپې هیله چې په دې ورځ پس شپه راځي وای او د دې دروازې نه څه مراد ده د دې دروازې نه مراد عمر فاروق سے ده کنه چې دا دروازه په پټکولاوي کې دا به ماتيږي یعنی دې به شي کې دا نه لري سم ماته ویلي حق وشوا لس کال عمر د انصاف حکومت چې هغه باندې په جلدونو غټ کتابونو په هغه باندې لیکل شوی دی چې هغه په میاشتو کې هغه عدل چې دا هغه کیسې نه ختمېږي دومره عادل حکمران. اخر کې مجوسی په راغه د اور عبادت ته غلامو ویما وزه د مغیره غلام یم خدای مال سرور روپے ورځ راکې هغه وخت ډیر غټ ختم خاوه په دې مال سرور روپے ورځ راکې زه د کار کوم یل دا تنخوا ما کمر او دا کار می سیواره. عمر فاروق سے پڑھ کې دا خبر اوکړې وزه د مالک ته ویل چې تاسو سره گزاره کوه خدای دې سوې مړ وای دا ډیر دا وای د مالک سره د خکو دا خو پوره تبدیلی نه وای 100 روپے درکې وای دی وای ښا ټول دنیا ته ستا عدل لسیدلې او چې مال ته فریاد وکړو ما ته دا خبرې کوي چې مالک سره د خکو وای زه بس تا علاج کوم وای بس دا پړکه دا خبر وکړه لار کور طلاق خنجر راواغه ساغه خنجر وځي چې خنجر چې داغه د سرونو هغه په زهر تیرې کوی تیرې کو په زهر کې هغه ککړ کو په زهر کې ولر وداسي چې هغه چاوله کې بس کینسر کیږي بیا پاتې نه او بیا راغی د سحر ته مانځي هم د جمعات کې په پټ کې پټ ناشته او دا مجوسی عمر فاروق چې کله نماز ته مسجد نبوي کې مخ کې شو میراب کې ولاړل لامونیت هم ګټلې
دغه سنت طریقه دا چې امام به ټول اول صفونه برابر شي اله بده نیت تړي سب نیت نه تړي سو صفوفکم صفونه برابر دي ټول صفونه برابر شي امام الله الله اکبر وایي او دې کې دا مسله ساتي دا کم کسان چې راغلي اکثر دې کسان راغلي په جمعات کې به ولاړ دا ولاړ په اسلام کې منع ده دې بل مانځي انتظار په ولاړ منع ده دې بناس یو منټ می نیم منټ می بلکې اقامت نه شروع شي ته په جمعات کې نه په ولا ولریدل په جمعات کې مکروه دي ودرېږي برو ته بناسي بلکې کبه سب کې ناسي نو حي على الصلاه حي على الفلاح ویل شي بس تاسو خپل ځای ودرېږه کله ناسي نو چې اقامت شروع شي راشه په سب کې ودرېږه پر حال دغه خلک اثر من کو درې په پاتې راغلي ستنو ته ولاړی چیرې ماده چې قیامت ته جوړ کړي دا په اسلام کې منه خبره ده ورېدل چې لري مانځه لپاره دانه شي بناست به انتظار کوي عمر فاروق سے صفونه برابر صفونه برابر کوي او په دا صفونه برابرې او دا مجوسی چې بده کې د خنجر راوښته او دا امن دا عمر فاروق سے تتشي او په ګډه باندې د گزارونه شروع کړي د شپه گزارې کو دا گزارونه چې عمر فاروق سے کله وکړو عمر فاروق سے دفاع قدر اخلاص شو او دغه په دې سب کې چې منډه کوله صفونه وسلار بندره او دا خنجر دې طرف ته دې طرف ته وال شروع کړو یو روایت کې 12 تن راځي بل روایت کې 14 صحابي نور وایي 14 تن چې نور وایي باندې شپږ صفه قدم رسول شهیدان شو شپږ کسان ا دې چې اخر ته ورسې د عراق یو څو هغه د صادر په غزا کو څو خلک تورم لګي او هغه صادر چې بده ولګي ته په ځان را باندې ته پاک دې کې ظالم ختم ګموردار کو عمر فاروق سے आवाज کوي چاواله ما مسلمان دې کې کافر نه ابو لولو مجوسی غلام چې هغه واره وی الحمدلله خدای شکر دې مسلمان نه مواله او هغه د عمر فاروق سے کسان ولې د جمعه ته وس مسجد نبوي ویل حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخکې شاغه مختصر تصار منځ مختصر وو او بیا عمر فاروق سے بلې پي ولا ورکړو هغه پي چې دوس کل او پي ولا ورکړه حکیم راغی او ولا وبدي موته پر زخمونو دی رنګوته کچیو بیا پي وته وي زما ته نبی رسول ویلو چې ستا اخیری خوراک چې هغه پي وي ما ته نبی رسول مخکې را خبره کړو بیا هغه نو وصیتونه شو چا دی خپل خلیفہ ونی سزوی خلیفہ کا وینا زوی خلیفہ کما دا کزو وفات شوما حضور الاسلام چې کوم وفات کړو دا شپږ صحابه چې دي دا نمونه وته هغه عبدالرحمن بن عوف طلحه بل دا شپږ صحابه دیو چې کم کزان علی رضی الله عنه له ځان مشر کو عقب ټیږي په مشوره باندې او ځان خلیفہ نه نیسم او بیا غو شو چې راځو په وفات کېما وای خزوی وای عبد الله سی وای دا سره نو په کې پروت ته وای ما ته وای چې راځي ځمکې دې اسمخ کوسکا وای ما ور ځمکې ته کوسکو وای دا مخ راواغه پر ځمکه باندې کې هو او وای ته اے عمره وای که خدای پاک د تبخنه ونه کړل نو مور دې تباشو ته هم تباشو ورکشي کته ته بخنه وګړه نه ویل سامو له زیره ورکړل ته جنتی دی او ته خدای یې به دومره غالب و وی که بخنه دی ولښتنو لاړې مور لدیم هلاکت ته تعالی هم هلاکت ته تباشي او بیا هغه له فصل جوړ علاج شوی زما خاصم خبره نور ختمه نه او ما خوب لیدل خوب مې دالي دل یو بانګی راغی مالې و دکی راسي راکړي او هغه دکور ما مطلب دا چې زه مرکېګم او زه ختمېګم زما د اخیری وخت لاړ شه مور بي توای عائشه رضی الله عنها ته د مؤمنانو مور ته چې عمر وای کستا خوږي پستا په دې کور کې یو ستا خاون نبی اسلام دفن شوی دی او بل ستا پلار او بکر صدیق چې دفن دی او دا دریم ځای چې د مال راځي زپکې دفن شم ځکه د بخاری شریف راځي ته دوام دا کولا وی اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك یا الله مرګ شهادت راکړو په مدینه لپاره مرا کوا د مدینه لپاره مرګ نه غواړم مرګ شهادت غواړم په مدینه کې غواړم ما په سوال خو قبول کو امر بي دوی وما خو چې یو می خاوند دی بل نکلار دی دریم قبر بزمای عمر څه ته سره شمولې بس دې ته عمر فاروق چې دلته زما په کور کې دفن شي او زه په جنت البقیع کې د نورو صحابه کرام او د نور امهات المؤمنین سره به دفن شم او حق شانتی بیا وشوا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سبانه په نوم څخه ورځ ده اسلامي کال اولنۍ ورځ یکم محرم حرام دوار روز راځي سکالي کنه په دې ورځ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه څلور پیژنه ورځې پس زخمونو تابعانه او بس وفات شو او هغه وفات شو عقل ته بیا غل ویلار اجازه ته په جنازه راغله امور به بيسته اجازه ته هغه وته زما اجازه ته عمر شدت ته دفن کوي ما خوب لیدلو مور به خوب لیدلو چې 30 پومې دي او دا زما پر اسمان نه راکوزي شو زما په کور کې نه وته و چې کله او نبی اسلام وفات شو او صدیق څه وته یو سپوږمۍ داله چې کله ابو صدیق څه وفات شو دی هغه په سپوږمۍ داله
او درېمه سپوږمۍ دغه عمر فاروق سي ته چې زما په کور کې دفن شو د حضور علیه الصلوة والسلام په خوا کې. خو چې یو خبره کوم دا خو د هغه موجوده واقع چېرې د هغه موقع داسې ده، خو آخري وخت کې دلته کس راځي وایي د مانځه ټیم دی او د ده زخمونه ټوله ګېډې سورۍ ده، وایي ده وایي چې انه لا حظ فی الصلاة من ترک الصلاة، وایي په اسلام کې د هغه سړي د سر هیڅ نشته چې څوک مونږ نه کوي. وایي کسان ته ماوې سي په غږ کې راوړ په سب کې کېنو او وینې چې په خپل جامو باندې بایدې ځان ته کپړه خوره کړوه او په جمعې په مانځه کې شریک شو. نن په معمولي خبره باندې مونږ چې هغه پرېږدو انشاءالله باقي بیان بیا بل جمعه الله نه منظور وشي. الله دې زموږ د صحابه کرامو سره د نیکانو خلکو سره محبت پیدا کړي، د هغو په نقش قدم دې الله موږ ته تلل نصیب کړي او الله دې موږ صحیح مانځګزار کړي. څنګه چې هغو په داسې حالات کې مونږ نه پرېږدي، موږ په معمولي بانو باندې یو ځای ناست بل ځای ناست فضول خبرې او یو ځای هسې ناست جومات ته مونږ نه راځو مونځونه مونږ پاتې کوو. الله جل جلاله دې موږ صحیح مانځګزار کړي. الہ العالمین بحر رحمته وصلی الله تعالی علی سلوک چینل